أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شلم آیت سورة النمل کے. وتفقد الطير او لټونو یا تلاشی کولو د مارغانو سلیمان علیہ السلام. فقال ان سلیمان علیہ السلام مالیا سجن لما لا ارا چن وینم الهدهد مولا شرګ ام کانا کند اغا من الغائبین د غائبنا. سیدنا سلیمان علیہ السلام چې کله خپل سفر کې منزل مقصود ته ورسید د خپل لشکر د خواصو د عوامو پوجداج کوي. د میګو په یوازې باندې پرون موږ ذکر کوو چې دی تېرېدو د میګو هغه مشر وي چې ورننوځي خپلو سړو ته ننوځي. سلیمان علیه السلام لښکر را روان دی چې ته میدم نه کي نه چې په هغې سلیمان علیه السلام ورتېر وته خپل ځای ته ورسېد نه خپل لښکر زري لګوي. عنوان د آیت وي د سلیمان علیه السلام فضایي پوج. وتفقد الطير وتفقد سمرقندی لیکي طلب الطير وی غوښتل مارغانې وغوښتل مارغانو هغه ټولګي یې وغوښتو کوم چې سلیمان علیه السلام په پوج کې و. تفقد ویلی شي ابن جوزي وی چې یو څیز غیب وي هغې پسې ګرځي. فقدان که نه تفقد فقدان طلب ما غاب عنک یو څیز چې ستا نه پټ وي روک وي غیب شي هغې پسې ګرځي چې څه شو. نمانه دا د ابن جوزی وی انه طلب ما فقد من الطير هغه مرغې چې کمې وي هغې وغوښتې چې هغه پلانې څه شو دې راشي. طیر بیا هرې مرغې ته وي. سلیمان علیه السلام فوج چې به کله روانو د پاسه پې مرغې په هوا کې روانې وي هغې به سورې کړو د خپلو وزرو. ټول مفسرینو دا لیکلي دي. بیا هدهد دي د خاص میشن دپاره هغه ساتلو هغه ویم ورپسې وروستو نو دا ولې دا ازری اغستا ولې لټون کو تلاشې کو د مرغو. نو وجه د دې مفسرین دا لیکي هغه ټولې سهیلي روایات دي چې د څه ډیوټي و دی هدهد مولا چرګک چې ورته خلک وي د یو ډیوټي کې سړی وزیر نه و لکه سړی څه شو غیر حاضر دی جي. دویم وجه په دې کې دا ده مزل په ځمکه کې دننه معلومه هغه فوج له بدو به معلومولې. سلیمان علیه السلام چې اوبو تواجد پیښ شي که نه نو هدهد ته به یې ووایي چې ته وګوره نو هغه به ځمکه کې وکتل نو الله پاک دله دومره تیز نظر ورکړی دی چې درته ځمکه کې اوبه ښکاره کېږي نو بیا به هغه ځای پریان و که نه صبح به یې روکاږلې. څوک دا لیکي. او کله چې به نورو په دې باندې درېیمه وجه دا ده نو سورې به کو په دې مرغانو او د هغې مرغانو مشرو بعضې تفاسیر دام لیکي او دا درې وجې امام رازي لیکلي دي. فقاله د مرغو تلاشې کو رجسټر کې حاضري لګوله لټونې کو. فقاله نو وویل سلیمان علیه السلام ما لیا څه چل دی ما لا ارا چې زه نه وینم الهدهد ما لهدهد لا اراه. امام قرطبي وي سجل له هدهد لا چې زه وینم معنا دی کې قلب دی معنا الټه ده. الذي لا يعرف معناه وهو كقولك ما لي اراك كئيبا نو څه چل دی مالا چې زه هغه نه وینم. سمرقندي وي دی د هدهدو مشرو د نورو هدهدانو مشرو رئیسو د هغې کمانډر و د هغې فوجانو کوم چې د په فوج کې نور مولا چرګک وګه نه. امام تو بریم په دې کې سره روایت لیکلي دي. عبدالله ابن سلام نه نقل کړی دی چې زه تپوس وکړو ابن عباس ته تپوس وکړو چې دی ولې غیب دا وجه څه وه. هغوی دې روانو څه یو شاړې ته ورسېدل. سلیمان علیه السلام پوج شاړې ته ورسېد صحرا وه هلته اوبه نه وې. هدهد څه شو چې اوبه معلومې کړي هدهد خو چې ویې کته نه نو نورې وجې هم لیکلي دي. دا په محوکه باندې ځای وو چې دی اوبه دي هغه بیا پیریان وکنسته. او ابن جوزی دا خبره کړی چې دی سلیمان علیه السلام د میګو په هغې وعدې تېر شه د هغې نه پسې د هدهد تپوس کړی دی. دا ابن جوزی لیکلي ښه. نقاش لیکلي خپل کتاب کې قرطبي دا غره نقل کی هدهد سے کم دے مهندسن دا انجینیر غونته کې
دا کارونه کوي ونه وي که نه بنخوږه باندې ونه وي بیا دا سیز بند دی مړه داسې مصیبت دی کله وکې دا روایت نقل کړی دی نافع بن ازرق نه نافع بن ازرق دا یو مشهور معتزلي دی دی راغلی و د مناظره کوله عبدالله ابن عباس سره د دې څه تپوسونه کړي د ابن عباس نه د قرآن باره کې اشکالاتو نو سوالات ازرقیه او رساله ازرقیه په نوم باندې هغه مشهوره ده نو یو سوال پای کې دا و چې در ابن عباس نو اورېدلو د هدهد په باره کې نو هغه ورته ویل چې ته ودرېږه خبره اوره زما هدهد چې دی ځمکه کې اوبه ویني او د خپې لاندې تار نه ویني دام نه ویني اوبه ویني دی پې سوال وکړو نو ابن عباس ورته ویل اذا جاء القدر عمی البصر کله چې قسمت شي وي نو بیا سترګې ړندې شي الله ورته هغه ښي خو دا ورته نه ښي دا جواب هغې کړی دی خو دا ټول اسرائیلیات دي ښه دغه هم تاریخ لیکلي ابن کثیر هم لیکلي دي خپل تاریخ کې چې اوبه به په ده باندې معلومولې قصص الانبیاء د هغه پای کې هم دا موجود دي ام کان من الغائبین کنا غدی د غایبونه ام په معنی د بل کان من الغائبین سچلے هدهد چې ما تخکاری نه د څه شي نه شاته پټ دی د ما نظر کار نه کي که نه غیب دی موجود نه دی ام کان غایبا لم یحضر غیب دی حاضر نه دی موجود نه دی امام رازی دا لیکلي دي ښه فقال ما لی لا اراه ما له سجل دی چې زه دی نه وینم موجود دی د یو څیز شاته پټ دی که نه اړو راغلی نه دی چېرته اخوا دیخوا پرده کې دی که څه مسله ده راښکاره دي شي که نه بیخي راغلی نه دی امام قرطبی لیکي آیت کې دلیل دی په دې خبره باندې دا حکمتونه اکثر چې حسن الکلام لیکلي قرطبی نه لیکلي صحیح پکې بیا ځان نه اضافه کړي هغه لیکلي په دې آیت کې دلیل دی علی تفقد الامام احوال رعیته چې لیډر له مشر له پکار دی چې د خپل رعایا معلومات کوي د هغې محافظت کې تپوس کوي چې ولې غیر حاضر دی وجه څه ده هدهد ته وګوره چې څومره معمولي مرغۍ ده لیکن بیا هم سلیمان علیه السلام دغه تپوس کوي سلیمان علیہ السلام پیغمبر دی لوی بادشاہ دی یو پوچی سیز باره کې تپوس کوي نو پکار دی لیډر له چې د خپل معمولی کارکن تپوس کوي ګوره تپوس دی کوي پته لګي امام لم پکار دی پلاړ لم پکار دی مشران له پکار دی ټیچر له پکار چې د خپل کلاس روم د وړو وړو ماشومانو تپوس کوي په دې سره د هغې د زړه ساتنه کېږي یا ابا عمیر ما فعلن نو غیر نبي سلم ورته ویې نه ستا هغه وړه مرغۍ څه شوه عمیره مرغۍ ګوټې څه شوه نو عمر فاروق به هم تپوس کو که نه د خپلو ملګرو تپوسونه به یې کول که یو سپی د دجلې په غاړه باندې مړ شي د فرات په غاړه د ما نه به تپوس کېږي چې دا ولې مړ شو چې ته ما ظلم کو که ولې خلک خفه دی په مونږ باندې سپری ونه شوه د مونږ څه وکړو په خپله ورته ووایې که نه په خپله ورته ووایې صحیح حدیث کې دا موجود دی صحیح واقعه کې عن عبدالله ابن عباس ان عمر ابن الخطاب خرج الى الشام شام ته وته عمر فاروق هغه معلومات کول کنه د خپل ملګرو په دې کې د یو واقعه پیش کی دا اجناد هغه میران د سره ملو شو ابو عبیده نور هغه وته وی چل د خو وبا راغله ده نه دی وته سره بار وته چې د خپل ملګرو معلوماتو کې په وبا کې نه دا د قرآن او حدیث نه داسې خبرې ثابت دي ښه سفر کو اوږد دی که لنډ دی خو د تلل پکار دي چې دی لړ شي معلوماتو کې عبدالله ابن مبارک به وی وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها دین خو نه دی خراب کړی مگر خرابو مولیانو خرابو مشرانو خرابو پیرانو دین خو دی تباه کړی دی حکمتونو د آیت یو خو ویلی شو چې بادشاه او لیډر له پکار چې د خپل فوج او د خپل متعلقینو عذري معلومي د هغې خبرګیري دي کي سلیمان علیه السلام ته علم د غیب نو معلوم ځکه خو تپوس وکړو چې هدهد ولې غیب دی که هغه ته پته وي تپوس یې ولې کوو ځکه هغه ته خو به پته وه که نه نو دوه وجې به ترتیب بیان کړی آیت کې چېرې سړی شترې ما ته ښکاري نه که نه غیب دی یو وجې دا ووې او بلې بیا ورپسې وروسته ووې انه عذابا شديدا او لاصبحنه او لياتيني بسلطان مبين لو عذبنه عذابا شديدا دبخا مخا غل سخت سزا ورکم هدهد چراشی کنم او لاصبحنه يبدي خامخا لالکم
او لیاتینی یا بخامخا دی پیش کی ماتا بسلطان مبین ښکاره دلیل. اوس دا د فوج ډسپلن ته د سلیمان علیه السلام ښه دا فوجي اډر و دغه فوجي چې هغه سړی تعینات دی په عهده باندې او هغه غیر موجود دی. موږ بار وتي په دغه باندې پریډ باندې او سړی نشته دی. دا څنګه چل دی؟ لو عذبنه عذابا شدیدا د بخامخا سزا ورکم هغه سخت سزا. سزا سو سزا په دې کې بیا مختلف اقوال دي. ټول ابن جوزی په یو ځای جمع کړي دي، مختلفو تفاسیر ولیکلي. ابن جوزی هغه وی دا چې زه به د وزر یو کاږم سزا به دا وزر یو حکم چې د زمانه نور ناجوزي بیټه ما. ابن عباس او جمهور مفسرین دا وی. دویم دا چې وزر به محکم خنور ته به وتړم. دریم دا چې خفه بوله وتړم انور ته به پرېږدم. خفه به مې تړلی انور ته به ولاړې دا به سزا. یا دا چې ساس کو ته لاندې به وتړم آبشار کې چې دی خوشپوشي او بیا به انور ته ودرم. اول به یې ښه یخ کم بیا به یې ښه ګرم کم. بل دا چې قید ته به ولم بندي کړم. شپږم دا چې د کوم محبوبین دي د به د هغې نه جدا کړم. دا ابن جوزي لیکلي مفسر دی. امام رازي او ناشنا نکته لیکلي او هغه ما دلته کې نقل کړه. بیګا ما نه ویلې، بیګا ما ویلو دا چې مطالعه پوره نه وه. بله سزا به دا ورکوم وي چې دی به زه میږو ته ولم د میږي به وخوري. د امام رازي لیکلي ان یلقى للنمل فتاکله د یو میږو ته وغورځولی شي نه به وخوري. امام قرطبي لیکي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې سزا پکار ده په قدر د ګناه، د جسد مطابق د وجود مطابق نه ګناه ته وګوره. دا دلته امام قرطبي لیکلي. بیا دلته ناصر کلام اخذ کړی دی. ښه نوادر الاصول کې یو روایت ذکر کړی دی حکیم ترمذی چې سلیمان علیه السلام هدهد له سزا ورنکړه. دا ولې؟ نو قرآن پسې وجه ذکر کړی ده که نه چې هغه صحیح عذر پیش کو. هغه روایت کې دا خبره نقل کړه. د اکرمه خبره ده. اکرمه حدیث نه دی ګورې. ښه د اکرمه خپله خبره ده ځکه چې د مور پلار سره ډېر ښه سلوک به ده کو. هدهد به خپل پلار خپل مور سره هغه سره به ښه سلوک وي کو. قرطبي هم څه وجې لیکلي دي په دې کې چې زه به د خپل خدمت نه د خپلې نوکرۍ نه وباسم. دا به د سزا. دا قرطبي لیکلي. ښه چې د پیغمبر د نوکرۍ نه وځي د هغه د خدمت نه وځي دې نه غټه سزا بله شته دی. دا خو لوی دلتوب دی که نه. نه بادشاهان دغه شان په ادب کوي باندې خپل ماتحتان چې هغې ځان نه جدا کړي. ښه او لاذبحنه یا بخامخا حلال کم دی ختم به کم سمرقندي وی لاقتلنه زه به دې قتل کم حتی لا یکون له نسل تر دې چې د به نسل پاتې نه شي. زه وژنم ما ورته ډیوټي حواله کړی دی غیر زری کې. او لیاتیني بسلطان مبین یا به دې خامخا ما ته دلیل روړي ښکارا څه وجه ودر به پیش کړي ښکارا. امام سمرقندي لیکي بحجة بینة واضحة ښکارا وجه به پیش کړي چې زه د عذر ومنم. حکمتونه د آیت دا د قرطبي ذکر کړي. اساسن الکلام مجرم چې غیر حاضري کړي که نه هغې مناسب سزا وله پکار ده او جرم مناسبت سره او تفاوت سره سزا ورکول پکار. چې څومره جرم دی دومره سزا. دا نه چې اوس پوچې غونته جرم تی شوی دی ته ولې 13 کاله کېدو هلکه څه خو هګۍ یې پټه کړې ده هلې داسې کې نه دی خو یو لخته ول پکار دي. اسه اوس هم که جیلونه دی وکاته نه هسې به څه پکې پراته دي خلکو. ته دا سټیشن والا بعضې غږېږي که نه پیغلې پیغلې جینکې دي 13 کاله کېده دومره کېده هلکه دا ولې یار تپوس نشته دی. تپوس الله کوي بیا که نه. او کله چې صحیح عذر څوک پیش کړي دریم حکمت دا دی که نه نه مجرم بیا معاف کول پکار دی. ګوره صحیح وجه پیش کړه اوس به ته وینې مخکې. او آیت کې صحیح عذر د څه نه ماخوذ دی او لیاتیني بسلطان مبین سزاګانې به ورکوم خو که ده صحیح عذر پیش کنه بیا ګوره سزا نه ورکوم. آیت نه ماخوذ دی که نه. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. فمکث غیر بعید نه هغه ایثار شو څوکو دې یو خبره کوم ته نوټ کا. څوک سلیمان علیه السلام ایثار او دا خبرې کولې چې بس دی کې هدهد راغی
تدبر هم دی خوا د تدبر قرآن نور تفاسیر هم دا خبره عربي لیکلي عربي تفاسیرو خو صحیح خبره دا ده چې دا هدهد دی ابن کثیر دې ترجیح ورکړه فمکث نثار شو دا هدهد غیر بعید لږ ساعت نه بیا راغی فقال نبی ویل احطت بما لم تحط به راګیر کړی ما په خپل علم کې هغه څه لم تحط به چې ستا علم نه دی راګیر کړی ما داسې خبر راوړی سلیمان علیه السلام ته پته نشته وجئتو کا ماروړې ذاتا من سبا د سبا د ښار نه بنبأ یقین یو یقیني خبر تا ته زه یو خبره کوم هدهد هغه پیش کوي او یو ناشنا خبره به کوي ښه چې سلیمان علیه السلام په نالج کې خبره نه وه فما کسا نیثار شو سوکو ابن کثیر دلته وي الهدهد هدهد غیر بعید لږ ساعت سمرقندي وي لا ساعت نو تیر چې هدهد راغی بس هغه خبرې وکړه هغه راغی ابن جوزیم لیکي لم یلبس الا یسیرا حتی جاء ساعت نو تیر چې هغه راغی سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړو ما الذي ابطأ بک داسې شي ایثار کړی وی دا ولې تاخیر دی وکړو ابن کثیر وی غیر بعید معنی د غابه زمانا یسیرا لږ ساعت نو ازری ټایم کې نو دیت واده تر دغه پورې چې راغلی نمل پورې نو دغه دی کې میګا تر ما یو واقع هم کړی وه نه مې دی روان شوی و خو دی لږ په هوا کې اوچت شه که نه د یو شین باغ ولید نهلته دی لاړه نهلته بلقیس وه که نه د هغې هغه ملک ولیدو هغه تاخې ولیدو نه هغې سره یې خبرې کړي دي دغه مې اسرائیلیات دي حدیث نه دی خو یو خبره ده بس خلک یې کوي نو ځان نه لګیا دي فقال نبی ویل چا وویل آیت کې څه خبره پټه ده سمرقندي لیکي هدهد لږ ساعت پس راغی سلیمان علیه السلام ورته وی چته وی هدهد چېرته وی ناول هو هدهد ته سلوټ کړی دی سمرقندي وي فخر له راکعا هغه وي ساجدن زه یم نه راکعا سر یې ورته کته کو بیا ورته خبره کړې ده امام رازي دې یو نقطه لیکلې ده چې ګوره هغه وي لږ ساعت ایثار بیا راغی قرآن وایي چې لږ ساعت ایثار بیا راغی دا په شي باندې دلیل دی دا خبره د دا تیزی په دې باندې دلیل دی چې د سلیمان علیه السلام نه یېرېدو او دا په دې باندې دلیل دی چې سلیمان علیه السلام دا مرغۍ دغه تابع وي که لاړ نه شمه که نه برابرې مې اوس یو چرګ راته ورته راشه راضي شو زموږ مسخر نه ده که نه که هغه وي دی پکې شه راوستې او سلیمان علیه السلام ورته وي چې راشه نه بیا به برابرولې دله چې ښه تا ته ما څه وي خو پیغمبر و که نه نو دې کې دا نقطه ده ښه دی یریدا هلته کې تللی و په شکر تللی خو په یره کې ځان په وخورځوه ګنې سلیمان علیه السلام احط بما لم تحط به چې هغه دې تپوس کړی لکه ولې چېرته غیب وي هغه ورته احط بما لم تحط به ما ګیر کړی دی ما ته پته ده علم ما علم دی د هغه څه چې تا ته علم نشته دی سمرقندي وي علمت ما لم تعلم به علم دی ما سره د هغه څه لم تعلم به لم تعلم به چې تا ته د هغې علم نشته دی ما داسې خبر راوړی ما داسې معلومات راوړي دي د هر طرف نه ما هغه ګیر کړی دی ما سره د هغې هر پوینټ موجود دی تا ته د هغې پته نشته ابن جوزي سمرقندي وي امام رازي دلته لیکي دی کې تنبیه ده سلیمان علیه السلام په باره کې هغه ته تنبیه ده یادګیري نه ورکړي ففيه تنبیه لسلیمان على ان في ادنى خلق الله تعالی من احاط علما چې د الله معمولی مخلوق یو داسې نقطه او داسې علم به سره بما لم یحط به چې هغه به د سلیمان علیه السلام سره نه امام رازي لیکي ښه احاطه څه ته ویلی شي احط بما لم والاحاطه بشيء علما ان يعلم من جميع جهاته چې اوسې د ټولو هر پوینټ نه هر پوینټ اف ویو هر زاویه دته اسپیکټ وی کنه پرسپیکټیو مو د سوګوي اسپیکټ د هر طرف نه د هر زاویې نه هغه ته وګوري معلومات یو سره امام قرطبي یو نقطه لیکي علمت ما لم تعلمه من الامر ما ته خبره معلومات دا علم نشته دا رد په هغه چا باندې چې هغه وي ان الانبیاء تعلم الغیب دا رد په هغه چې امام قرطبي وي چې دا غدا خضر چې پیغمبرانو ته علم د غیب اصل زم لګ وضاحت وره علم د انبیاء ان ټول علم غیب هر نبی ته نه اصل الله هر نبی له سنه علم غیب ورګي ځان په مسله پوره پوهیږي د قرآن نه دا خبره معلومه ده دا یو آیت نه پوره دین نه معلومیږي ولکن یجتبی من رسوله هغه آیت د دلیل سورۃ الجن کې برازي
انبیاء ول الله سنه علم غیب ورګي دجال برازي علم غیب دی کنه دی نبی سلام ویلی دی کنه دا چل بکیږي او داسې بکیږي او داسې بکیږي نه دا چرته دا الله ویلی دی کنه نسنه علم غیب الله خپل پیغمبرانو له ورګي نه چې وته ورکنه غیب شبیا خو معلوم شو کنه چې وته یو خو نو غیب خو نشه کنه نه دې ته وی علماء دیوبند ته وی انباء الغیب د غیب خبر ورکول دې مسله کې دا وضاحت یاد ساته سوګینټ بالکل نه دی ورکړي دا قران کم ځای دا غیب کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې تیر ګور مخې قران وېسو خو لګ لګ راته کنه اپا یو ځای ولې وته نخلاصو چوته لاندې وته وجه ټول دا وناسه پورویم خو لګ لګ راته کنه د ریشکاله په ولې واسه غیب کې وګنه نسنه سره غیب ورګي ګوره ښا ځان نه او شیخ نه جوړای کنه صحیح عقیده وساتو ابن کثیر ہوئی اطلاعت علی ما لم تطلع علیه انت ولا جنودک ما داسې معلومات راوړي دي چې تا ته اوس لښکرو ته ګورې پته نشته دی ابن کثیر ډېر ښه پوینټ ویلی خو چې تا ته واضح کړمه سلیمان علیه السلام په لښکر کې پیریانو مو تاسو ته داسې خبر کوم چې پیریانو تم پته نشته تا تم پته نشته پیریان پسې ګیري چې پیغمبر ته پته نشته پیری خو ډېر کمزوری شی دی خیال لري نو ګورې پیریانو تم وي بس تا پته نشته دی خاغه سری وجه تو کا من سبا ان روړې د ما تا ته د سبانا علاقه سبانا دا علاقه په یمن کې ابن جوزی وی یو حدیث کې راغلی دی چې دا سبا سړی او د عربو صلی الله علیه ما ته سند حیثیت نه معلوم ده قطاده و چې دا یمن کې علاقه ده ته معرب وي ابن کثیر وی سبا دا همیر خاندان دی دا د یمن بادشاہانو د ملک سبا نه میرا تا ته راوړی د هغې علاقې نه بنبای یقین یو خبر یقیني رښتینی خبر مې راوړی یو ناشنا خبر مې راوړی سمرقندي وی یو ناشنا خبر مې راوړی صدق لا شک فيه رښتینی خبر دا پای کې څه شک نشته دی نبا چې هغه یو عظیم شان خبري کني دا یو نه به خبر یقیني ولې نه وي خبرم دار بي لفظ دی کنه نبا ای ولې وي والنبأ الخبر الذي له شأن امام رازی وی عظیم شان خبر نہیں امام قرطبی لکی اعلم سلیمان ما لم یکن یعلمه سلیمان علیہ السلام خبر کدی هود باغه جگه ته پته نه وا او د ځان نه سزا د فقله چې کوم هغه ویلی و چې د تعالی علوم یا بده سزا درګم امام قرطبی لکی آیت کی دلیل دسه شي چې کشر له پکار دي چې مشر ته وي چې ما سره هغه علم شته چې تا سره علم تا ته معلومات نشته دی هغه دې ورته پیش کړي هغه دې ورته ووایي هغه نور واقعات پیش کړي دي د صحابو هغې ټیم نشته دی ځکه آیتونه ډېر دي بیا حکمتونه په دې کې دا دي بلا ضرورت د خپلې ډیوټۍ نه غیر حاضر کېدل دا جایز نه دي کله کله یو معمولی سړی دا داسې خبره معلومه وي چې اعلی مرتبه ولا شخص ته شخصیت ته نه معلومه نه دا خبره میدل ادنا شخص ته دا د لوی شخص ته پر لوی عالم نه پر ابتلای د الله طرف نه چې لوی عالم نه په خپل علم باندې تکبر کول نه دی پکار ا تکبر هیڅ چاله نه دی پکار نه دی وړو نه دی لوی لا تکبر دا د پولیس شه دی ګوره ډېر غټ خلک خاطو کې منډه لري خود دا شهادت په دې خبره دلیل دی چې سليمان عليه السلام سره علم غیب نو پته ولګی دا کنه ګور هغه ته پته هم نشته چې دوی دا خبره کوله چې مال سبانا معلومات راوړي ابو ځخه خمړه ماته پته لسړیا سبا زی خدای کنه غو داسې نه وي بلکې هغه به خط لیږي چې ښا ورګه معلومات کوم چې درې شاوې کته دروغ وي سليمان عليه السلام ته پته نشته تفسیر لیکلی سراج المنیر چې دا بشیګانو باندې رد دی چې خپل زمانه امام عالم بكل شین غني امام د زمانه امام وخت د شیګانو خپل امام دا خپل وخت د دې اوس یو امام غایب دی هغه دی په نسبت باندې پیغمبر نم لوی هستی نعوذ بالله د ګناونو نم پاکي دا دی مهدی ته په دې معنی امام وي حسین ته په دې معنی امام وي حسن ته په دې معنی امام وي د دې په دغه نظریه امام وي ښه د جماعت امام نه دی نه امام ابو حنیفه رحمه الله دا نه د دې ځان امامان دي دولس امامان دي امامیه فرقه ده بده کې کنه دغه شان د دې موجوده و خبرلیانو د عقیده ده چې پیغمبر تر ټول جهان داسې په تلی کې پروت دی مقیاس حنفیه ته جال حق وګوره
چې مازغه دې وکړو شي. عام جاهل عوام هم د خپل پیرانو د پیرانو باره کې دا عقیده ده چې دیدار سره خبر دي. کم دی خبر دي سړی. ګور آیت کې بل کمال دا چې اول اجمال او بیا تفصیل. ما یو خبر راوړی، خبر د شي دي تا ته دغه معلومات نشته دي. د دې سره خبره کې وقعت پیدا کیږي، وقعت او اجمال او بیا تفصیل. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم. انی وجدت یقین مالی دل دا ما مندل د امرأة یو خزا تملکهم چې حکومت کی په دغه خلکو باندې پاغي باچای گئی. دا وګوره وأوتیت وغیره ورکړی شوی دی من كل شيء هغه ضروري څیز چې بادشاہ سره تعلق لري. ولها عرش عظیم د خزي او ناشنا تخت. دا هدهد د مخکینی خبره تفصیل لخوا تفصیلی خبر اوس کوي. ما ناشنا سیز دي د ملک سبا خبر د قوم سبا خبر څنګه نو هدهد پدې کې درې خبرې بږي. د تعجب خبرې بږي. تعجب معنی هدهد داغه نه پخپل په تعجب کې پرې وته. یو خدا عادتن او شرعن یو خبر هغه بدګان دغه دا چې خزه داغي مشرک وي. دا وګوره هدهد خپل د خپل غیرت خلاف دا غني چې خزه داغي مشرک وي. شرعن هم دا جایز نه دی. حدیث رستو پیش کوم په چا کوم چې کامیابی دي نشي چې داغي خداغي مشرکی ښه. دویم تعجب په دې باندې کې چې د بادشاہي سامان سره ډېر زیات دي. مال او اسباب اوتیت من کل شی بچ نومي شی د ناغي سره موجود دي. داغه زمانه چې د بادشاہي سم لازمي سيزونو کنه ټر پرو داغه زمانه مطابق هغه سره موجودو. لکه دې زمانه کې خو موټر دي، هلیکاپټر دي کنه، هر زمانه ځان ضرورت هی کنه. دریم تعجب داغه د تخت په باره کې کی چې داغه ډیر ناشنا تخت سليمان عليه السلام سره دغه شان تخو هغه نو دغه شان تخت معنی نه دغه اسراف او فضول کارونه پکې سليمان عليه السلام نو کړي. ناغي په ډېر فضول خرچي کړي و. انی وجدت امرأة تملکهم وجدت معنا بیگتا استما کړو مالی ما ولیدو رأیتو خزا تملکهم چې باچای کوله پاغي باندې. دا بلقیس بنت شراحیل وا. رستو بیزاوی عبارت پیش کوم هغه بیا د دې شجره لګ وګدلی کړي دا چې هغه حکومت کو په سبا والا باندې. دا درې فرلانګه کې تقریبا چې صنعاء او مارب د سليمان عليه السلام نه لري وکنه. دا الله د مصلحت د وجه او سرازونو د وجه الله د سليمان عليه السلام نه د دې مملکت پټ کړو. ښا قرطبي او سوال کړی چې دا خو دې سره ډېر نږدې و دا ولې نه بیا پټو ددنه سليمان عليه السلام نه دا الله سره د مصلحت د وجه نه پټ کړو. څنګه چې یعقوب عليه السلام ته په کوی یوسف عليه السلام نو معلومو. بس الله په دې کې راز دې مونږ به نه پوهیږو. او بعض خلک وایي چې د نکانو کې مې دی ویلو اوس وایي چې ما دې چې خاپېرې لورو باندې خلک نه. ابن العربي وایي چې دا خبره ده چې بعض ملحدان د دین انکار کوي. هغه مونږ دې پکې ورګشتو دا څه کې نو هغه وایي چې جنات څنګه دي خوراک هم نه کوي او دغه بچیم نه کیږي. نه لکه مونږ خدا نه وایو، مونږ صرف دا وایو چې د سړی او د پیری نکاح نه کیږي. چې د شی نکاح ځان نو تخده جوړی نشو ویلې. الله علم دی. پیرانو باندې ډېر وخت ما ریسرچ کړو د باندې ما رساله برابر کړې ده. خو نور کارونه راشي نه پاتې شي. د شیطان د لونو سنمونه دي، لوبینا دی، بل والحان د زونم دی، ډېر کار پدې کې شوی دی. سپا وا کې لوزي سه زمارانو په شانتی دي. څنګه تفصیلی او پورا ټاپک دی. حدیثو کې په دې باندې ډېر زیات معلومات شته دي. احکام المرجان نور کتابونه په وګورئ اردو کې موجود دي. نقصه خلک انکار کې مونږ هغه کې نه وو. مونږ دا وایو چې پیریان دا اور نه پیدا دي. قرآن دا وایي کې خزي مشتا په کې سړی مشتا هغه مړ کېږي مو عمر نه زیاتی ودونه کوي په خپلو کې. قرآن نو حدیث نه دغه معلومه ده، نور خو څه شي نشته. خو هغه دا وایي ذلک صحیح و نکاحهم جائز عقلا فإن صح نقلا فبها. عقلا د دین نکاح کول ویغه جایز دي، دا جایز نه دي. بدې سره نه متفقو. صحیح سنن ابو داود حدیث موجود دی نقل دی بده کې. فریانو سلسله کې نکاح سلسله کې نه نکاح خبره بس ختم شو. ابل ټیم بغه چوړو جنات یو وفد راغی نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه اے محمد صلی الله علیه وسلم دا خپل امت منګه چې دی په اډو کې باندې په سوټه باندې په دی باندې چاردام او دس نو چی او چې کما دغی
سپیا کا ځکه الله وي زموږ دپاره په دې کې رزق یې ښه پیریان وي. صحیح مسلم حدیث دی لکم کل عزم ذکر اسم الله علیه یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما وکل بعرة علف لدوابکم. نبی صلی الله علیه وسلم پیریان ہوتا وي ار هغه ډوکې چې په هغې د الله نوم اخیستلي شوي خلک یې وخوري ویې غورځي که نه نه ستاسو ستا بار هغه خوراک دی به د غوښې نه ستاسو دپاره ډکېږي پیریان یې خوري. او هره پچه چې کم ده که نه دا ستاسو د څاروو دپاره ګیا ده د انسانانو د څاروو ده نه دی دا د انسانانو د پیریانو دپاره. نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې منع کړی فلا تستنجو بهما انسانانو تاسو په دغې دواړو باندې اودس مه وچوئ استنجا دا ستاسو د رونو د پیریانو دا خوراک دی. پیریان ستاسو رونه دي ښه ماماګان هم نه دي ګورئ ماماګان خواږه که نه اصل کې نه مور به پیری نه ماماګان د هغې رونه که نه نصیبین واقع هم په دې کې ده ښه هغه پرېږدو ټایم نشته دی. دې دلیل په دې باندې پیش کړي د نکاح دلیل په څه باندې پیش کړي وشارکهم فی الاموال والاولاد. قرطبي دا په دلیل کې پیش کړي شریک سره په مال کې په اولاد کې د هغې نه دا مطلب اخیستل غلط دي. هغه شیطان په نوم باندې دي منښتې به کولې بچي به د شیطان په نوم باندې پرېښودل حلالول به یې که نه. وهیب بن جریر وی ابن حازم هغه د خلیل بن احمد نه هغه د عثمان ابن حاضر نه هغه وي د بلقیس مور د پیریانو نه وه هغې نوم بلعمه بنت شیسانو شین یې سواد الف نون دی په دې دلیل پیش کړي موږ ته دلیل نه معلوم. بیضاوي بلقیس د شراحیل لور وه دا ملکه د سبا کوین چې وه هغه د مالک زوی بلقیس بنت شراحیل بن مالک بن الریان بیګا تاسو دې کې ما سهلیت ویلو یو درې یو خبره په دې کې مجاهد نه نقل ده چې د دې د خپې دا پنجه د خرې د خپې په شانتې ده دا هم دروغ دي. ابن صاحب هم ویلي دي چې د هغې په خپو کې څه چل نو خدا خو دې خلکو دروغ ویلو پیریانو دروغ ویلو سلیمان علیه السلام ته هغه وله په دې وجه د شیشې بنګله جوړه کړه لاندې اوبه پرېښودې د هغې خپه ښکاره کړه بیا په دې وجه دا هم دروغ دي. دا د مقاتل خبره ده چې دې مور پیری وه مقاتل مشهور دروغجن دی. نو بهرکیب هدهد دا خبره پیش کړه چیرې چې زه خو هلته کې داسې تللی وم او بېغیرته قوم مې ولیدل چې ښځه پې مشري کوي مجوسیان دي که نه د نور عبادت کوي راځي ورپسې هغه. وأوتیت من کل شیء ورکړی شوی دی بلقیس ته هر ضروري څیزو کم چې د حکومت دپاره ضروري څیزونه دي هغه سره موجود دي مبالغه ده. امام قرطبي لیکي مما تحتاجه المملکه مملکت ته چې د کم څیز ضرورت وي که نه هغه ټول ادارې او هغه ټول فیسیلیټیز هغې سره شته دی خبره باندې ورسېدې هغه ټول څیزونه هغې سره موجود دي. دا نه ده چې هر څوک سره دي نو مشر شیخ به وي نیولې ګیرې وسو هر څه نه مراد څه دي مما تحتاجه المملکتو کم چې حکومت کې حکومت دپاره ضروري څیزونه دي که نه مال او لښکرې هر څه سره ډېر دي. ابن کثیر هم لیکي وأوتیت من کل شیء من متاع الدنیا ما یحتاج الیه الملک والمتمکن د دنیا هغه سازو سامان چې او پاورفل بادشاه ته د هغې ضرورت دي بادشاهي بغیر د لښکرو نه کېږي دا وره بادشاهي سره لښکر پکار دی لښکر له خوراک پکار دی زمینداره پکار ده بیا د دې علاج دپاره ډاکټري نظام پکار دی وسله پکار ده هغې لوار پکار دی هغې به جامې نه چې درزیان پکار دی پیدار به نه چې چمیار پکار دی پوره نظام و دې کې تللی نه شو اوسو هغه تاسو به سټډي کړي علم هم نو څه نه څه کړي پاک سړي به هم ویلي که نه جنرال نالج به سره نو پوره ادارې دغې ته اشاره ده پوره ادارې دي هغه سره هر شی ورسره برابر دی. دې کې یو اعتراض کوي امام رازي ففيه سوال وهو أنه كيف قال وأوتيت من كل شيء ما قول سليمان وأوتينا من كل شيء د شپاړسم آیت کې مخکې تیر نه شو سلیمان علیه السلام چې موږ له هر څیز راکړی شوی دی خو ته دا پته وه که نه نو ولې وي چې ملکې سبا له هر څیز ورکړی شوی دی هغه ولې دا وي جواب دا دی چې هغه دیني څیزونه د سلیمان علیه السلام له نبوت ورکړی شو علم ورکړی شو او د ملکې سبا له دنیوي څیزونه ورکړی شوي جواب امام راضي کړی اصلا کې زمخشري کړی ولها عرش عظیم و دا هغې یو لوی تخت هم دی ستا د دې تخت نه د هغې لوی تخت دی سمرقندي وي اتیا ګزه خو هغه اوږد دی د سرو د سپینو د یاقوتو نه جوړ دی خپې هم د دغې دي. امام قرطبي لیکي ای سریرون د هغې یو تخت لوی پالنګ دی ووصفه بالعظم فی الحیات و رتبة السلطان بهر کیف هغه زبردست شان شوکت والا دی
او روب دعا بول عظیم الشان سیز دی. اوس هم که داسې وګورئ زاړه هسټري میسټري وګورئ نو هغې تختونه مختونه شته دی. ابن اسحاق وی قرطبي ته نقل کی ښځو به د دې خدمت کو، د دې چې دربارونه وي د دې نه هغه ښځې وي 600 ښځو به د دې خدمت کو، 600 خادمان وي. دا کافر او ابن عتیه لیکي قوم کافر و. علماء د تاریخ دلته لیکلي ابن کثیر لیکي وکان هذا السرير في قصر عظیم مشید، دا لوی تخت په لوی بنگله کې پروت و، ډېره دنګه بنگله وه. کان فيه 360 طاقتا، پاغې کې 360 طاقچې جوړوي. من شرقه مشرق طرف ته پاغې تخت کې ښه پاغې بنگله کې، و مثلها من غربي 360 طاقچې پای کې جوړوي مغرب طرف ته. چې نور براخته د هر روز د پر ځان له زاویه و پاغې خپل کې براخوتو، او چې پرې وته به نه هغه مقابل کې به غورځېدو، ندی به د سارو ماښام سجدې کولې. ابن کثیر دا نقطه لیکلې. ولها عرش عظیم، و د هغې یو ناشنا تخت هم دی. سوال دلته بیا پورته کېږي، سوال پورته کېږي، فلسفیانو سوال نه کوي، تا ته هم وایي چې وروسته به وایي چې د الله عرش لوی و، دلته وایي چې د بلقیس تخت لوی و عظیم و. څنګه چل دی دې کې دا کېدی شي چې د سلیمان علیه السلام د تخت په مقابل کې ویلي، د سلیمان علیه السلام تخت په مقابل کې د هغې تخت لوی دی. ته چې پکې 365 طاقچې جوړه 360 دا به معمولي شي. سلیمان علیه السلام خو د نور پوجا پاټ نه کوو که نه چې هغه پکې جوړ کړو، نو دا خو دغه وه که نه د نور پرسته وه، د نور عبادت یې کوو که نه. صحیح خبره په دې کې دغه ده. او د الله عرش دی هغه د ټول مخلوقات نه د سماوات او د اراضیو د هر څه نه لوی دی. د دې دا پوچې غون تخت دا تاسو الله په مقابله کې بوځئ. صحیح بخاری کی حدیث نقل نبی وسلم فرمایي لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. نبی وسلم ته پته ولګېده چې دا فارس چې کومه علاقه ده که نه دلته د کسرا لور حکومت کوي، نو یا قوم چېرې کامیابي نه شي موندلی چې هغې خپل کار حواله کړي ښځې ته چې زه ته واګي راکاږه. دا تباه دی دا خلک سړی. دې کې بیا مناظره هم شوې ده، امام قرطبي رحم الله نقل کړی دلته کې پرېږده مزاغه. حکمت دا آیت دا دی دا عظیم الشان بادشاهي چې د سلیمان علیه السلام سره خوا کې موجود و، دا قرطبي لیکلي دا الله تعالی د سلیمان علیه السلام د ډېرو مصلحتونو حکمتونو د وجې پټه کړې وه. او دلیل دی په دې چې انبیاء کرام د علیم بکل شی نه دي، هر څیز باندې هغې نه پوهېږي. هدهد مخکې بیان کی وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون. بل ناشنا کار دا دی سلیمان علیه السلام. وجدتها ما دا ښځو مونږ ته وملي ده، وقومها وقام د دې یسجدون للشمس چې نور ته سجدې کولې من دون الله سوا د الله نه. وزین لهم الشیطان او ښایسته کړو هغې ته شیطان اعمالهم د دې شرکي عملونه فصدهم ندی امنې کړي دي عن السبیل توحید د لار نه فهم لا یهتدون ناغي په نیغه لار روان نه دي. دې کې نور د تعجب خبره کې مزید د تعجب ښه چې دغه ملکه دا کوین چې ده که نه او د دې دا قام دی شرک بالکواکب کې اخته دي. هغه 9 سیارات زحل عطارد و مشتری دی به د هغې عبادت کو. یونان و ګریک والو هم د هغې عبادت کو. تاسو ته بیګامه ویلو سکندر بزان ته دغه وي د مشتری زوی به دانته وي پاورفولو نه دی د نور عبادت کو. سورج سوریا او ته هندوان وي، څوک ته آفتاب خاور وي، نور پرستو ته مونږ وایو دی د نور پوجا کوي. د انور وګورئ مله میوې پخې جامې و چې دا بوی مونږ د دغه نه ختم شي. دا وګوره که نه د ده په مونږ ډېر لوی احسان دی راځه چې سجده ورته وکړو. ډېر ښکلی شی هلکه د انور خو الله پیدا کړی دی. انور خو د الله د اډر لاندې روان دی چې الله پې ورځ راولي د دې د ځان راښکاره کړي که نه الله عبادت ورې نه کوي. نه هدهد وایي چې دا دومره پلیت او قبیح کار دی چې د دې دا قام په دې کې اخته دی. په دې وجه دا جدا ذکر که د هغې ایت نه دا کار ډېر پلیت دی. او څلور خبرې به ترتیب یې وکړې چې یو خو انور ته سجدې کوي، بل لا وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان په وسوسه کې راغلي نه هغه ګنده کارو ته ښه کار ښکاري. د دغې ګنده کار کې اخته کېدو د وجې شیطان د وسوسې د وجې د نیک عمل او د علم نه دي منه دي هم لا یهتدون. بیا په دې وجه باندې فصدهم عن السبیل دغه دریم شو. څلورم فهم لا یهتدون نه چې د نیک عمل او د علم نه بند دي که نه په دې وجه د هر قسم هدایت نه محرومه دي. شیطان ورته د غولو نه حلوا جوړه کړې چې دا زبردست شی دی.
هغه بل لړ نشي د خرز ویلې او دا وابي دی دا داسې دی هغه ته نه ورپړي دي سړی کسان خراب دی ولې هغه خپل ډنګي د بل اوري نه وجدتها سمرقندی رأيتها معنی دا هدهد وی چې ما دا خز اولیدا وقومها وقوم د یسجدون چې سجده کولې یسجدون سمرقندی معنی کې یعبدون عبادت کو پوجا پاٹ کو لشمس دنور من دون الله سوا د الله نه سبا او دغه قوم ټول په دې کې اخته دي ملکه سبا او دا بلقیس دی ټول په دې لانجه کې اخته دي چې ګور د نور پوجا پاٹ کې د نور عبادت کې د الله نه علاوه امام قرطبی لیکي کات هذه الامه ممن يعبد الشمس دا خلق هغه ډله و دا قوم هغه قوم چې د نور پوجا پاٹ کو ادا زندقانو زنادقو ځکه مجوس هم دا کار کوي چې هغه د انوارو د رڼاګانو عبادتونه کوي ښا ډېر شي ملنګان شیخ بوي چې کوڅه کې به اکثر باغی ور بلو دا د مجوسو بچی دي د ور عبادت کوي تاسو ګورئ کنه اولمپیک کې شغله غونډه جوړه ده دا زاړه سیزان دي کنه منډه به وي کمیزونه به نه لکه دام چې د غرزوري دا زاړه بربندزم ولدي وزین لهم الشیطان اعمالهم خستګړي دي د شیطان ګندا عملونه دي اعمالهم الخبيثه سمرقندوي د دې هغه پلید کاونه شیطان دي د خستګړي دا ډېر خکار دي جی دا نیک کار دی دا کوا دا نالج دغه ګوره ښا یو سړی یو غلط کار کوي کنه نه ته هغه فورا تنقید مکوه هغه ته مقدس او نیک ښکاري ګوره تب هغه لماین جوړه ګوره دا څنګه چې ته ولر پاسه ور پرې دی ول تم کاپیر او دام کاپیر دی دا پدې نه کیږي هغه جذبات مجروح کې ولې هغه نیک کارکاری تب هغه عقلاً کانه کې د خبره نیبدي ہوتا د شیطان ہوتا د نور عبادت هغه مزیدار کړل دي چې الله پرې د عبادت کوا قرطبی وی دی چې په کوم کفر کې اخته شیطان به دومره مهنت کړو کنه ا کفر او تسم کار ښکارې دو اندوان چې دی د انډیا هغه د ځان سم ښکاری موږ ته کافر ښکارو تو سره کې نه ته تا په وړی ته به وانه له پتا به دومره کارو کا بوجه موږ وګړه په خواګه ټول موږ یو خلکو دا خو محمد بن قاسم راغی ته زموږ نه واړولې موږ به دا واپس راړو نه دا اکن بار دا خبره دی ولي کوم دا خبره ده کنه فصدهم عن السبيل شیطان ته ګنده کاونه خسته کړی دي نه ځکه خودي بن کړی دي نه غلارنا امام تو بریوی شیطان دی د خپل تزیین د وجه هغه غلط کار او ته خسته کړی دي د هغه د وجه دی بن کړی دي د صراط مستقیم نه د الله د لارې نه هغه د الله لار چې الله بغي پیغمبران را لېږلي دي تو بری دا مان کړي د لارې نه بند کړي لار صدا طریق المستقیم صراط مستقیم سید الله لار د انبیاء چې پر علی ګلی غي بیان کړ د اسلام نه کنه امام قرطبی لیکي دی بند کړي د توحید نه بند کړي د آیت نه دا نقطه معلومه شو ان ما ليس بسبيل التوحید فليس بسبيل ينتفع به على التحقيق کم سړی د توحید په لار نه روان کنه فائدہ نشته ده الله یووالی نه مونږ کنه وحدانیت نه مونږ دا نقصان دي فهم لا يهتدون نو دی هدایت نمومی پنی غلا رغی نزروان سمرقندی مان دادا فهم لا يهتدون طریق الهدى اغه د هدایت لار نمومی شیطان ګډ وډ کړی دی د حق لار نه بند کړی دی نه هدایت نمومی سم لار ته دراتک لار نشتا لار هغه بند کړی دا او د غلط کار خسته کړی دی دله مازغه بند کړی دی را پاسینه د خورازینه دی وای کس دینه بس دادی شیطان دې من کړی دی اسلام نه ناغي لار نمومی اسلام ته شیطان بند کړی دی کنه سدې په خپل هم شیطان دی سه مشران هم شیطانان دي په غلط لار باندې روان دي امام تو بریوی چې شیطان دی د دې خيستا غنده کارونه خيسته کړی دي نور د عبادت کی او کفر او ته خيسته کړی دي پاغي وجه دي حق لار نمومي دې کې لار مومن گمراهه ته مومي نور گمراهه ته ورنه نوځ نه ګډ وډ دي ځکه سم لار ته نه راځي امام قرطبی فهم لا يهتدون الى الله وتوحيده اغي الله تعالی دغه توحید تلار نمومي سار خو مندر تلار مومي لیکن الله ته ویلار نمومي شیطان دلته ناست وی راځي خ کار دی سپندتان دي خپل شیطانان دي حکمتونه د آیت دادي چې مشرک کله شرک کوي کنه هغه ارتکاب کی ناغه د خپل شرک دانه کمل خکاری علم کې اضافه کوا نه پدې وجهه د حق دور دونه محروم یغه ځاسم ټیک پرېدا دې مړه ځاسم وی ټیک ما خو ځان ټیک غنی کنه
الله يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله يسجدوا لله، شیطان منکړی دی د دینا چې سجده نه خاص کی لله الذي اغه الله لا يخرج الخبأ چروبا سے غپټ سيزنا في السماوات والأرض پاسمانو پزمکا کې ويعلم يواد اغه الله خپويږي ما تخفون پاغه چې تاسو پټوي ما تعلنون پاغه چې تاسو ښکارا کوي. پدې کې توحید دلیل ذکر کی اور تنقید د مشرکانو باندې ور الله له سجده کواولې زکه چې یواد الله پارس باندې پوي دي زما کا اسمان باندې باسه یو کمانډ داغه دي نور پس باندې پويږي نه زما کې اسمان په پټو سيزو ناغه نه پويږي زما کې اسمان با چې نور سره نشته دي ته نور عبادت کې قرآن کې وی توحید نشته قرآن کې دا خبرې وی څنګه نشته ته پويږي کنه پويږي. الله يسجدوا لله دغه غنې معنی دي درې توجیهات تقریبا پدې کې کیږي زبر هغه نه جوړ ویم تا الله يسجدوا لله. ابن جوزی خبر اول نوٹ کا طبریم په تفصیل لیکلي دي ټیم کم دی نو اختصار سره زما ابو عبیدہ علی کی هاذا امر من الله مستانف دا الله طرف نه حکم دی ونه خبره ده جمله نه وي جمله مستانفه ده جملې قسمونه جمله مستانفه جمله تمیزه هغه کې نشو دی دا جمله مستانفه ده پکار دادی هغه الا یا ایها الناس اسجدوا یا خلق ځان پوهه کې یواز الله ته سجده کوي. ابن الانباری نقل کی قرطبی فهم لا يهتدون غیر تام لمن شدد الله لان المعنى وزين لهم الشيطان ولا يسجدوا دغه اصل کې قراءات دي کنه سوګي الله يسجدوا سوګي الا يسجدوا نسوک بګي ان لا يسجدوا دا ځکه بګه سوخه داغه چې قراءت بدلیږي نه بیا تفسیر هم بدلیږي قراءت بدلیږي نه بیا زم بدلیږي نه شیطان دی دا عمل خیسته کړی دی دا ګنده کار او دا خیسته کړی دی دا چې دی په دې وجه سجده نه کوي الله لپاره دا چې دی سره الله ته سجده کوي. جرجانی یو کتاب لیکلی علوم القرآن کې چې دا جمله معترضه د هدهد د طرف نه یا سليمان د طرف نه یا د الله طرف نه معنی دا الا ليسجدوا بهتر خبره دا جمله معترضه ده څوک دا وي خو زه دا وایم چې نه جمله معترضه کشي کنه خدا د هدهد قول له دغه چې کوم دلیل ذکر کیږي نه د هدهد د فهم مطابق ته د ابن کثیر مراد غستی په دې کوم یواز نه ابن کثیر دا مراد غسته دا خبره د هدهد دا وغه دا خبره کی کو جمله معترضه شي کار څنګه شي دلته بیا سمرقندی وګور سمرقندیم دا خبرې کړي بیګا هغه ماته تاسو ته ویلو تاسو هغه باندې اکتفا وکړئ کنه چا تخفیف سره ویلم دا د حدود خبره ده ان لا تسجدوا لله مقاتل داوی چې سليمان عليه السلام قول له الله يسجدوا او دا سم وی دا الله کلام دی دا اختصار دی دی منکړي دي چې دی سجده نه کوي الله ته یا دی هغه منکړي دي شیطان منکړي دي نه په دې وجه خو دی الله ته سجده نه کوي شیطان ته ګنده کارونه خسته کوي نه په دې وجه دی الله ته سجده نه کوي درې مې ته برابر کړو. ابن کثیرم دی خواته لري معناه وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله اي لا يعرفون سبيل الحق الذي هي اخلاص سجود لله وحده دی حق لار نومي هغه حق لار نومي هغه پیژنینا هغه سدي صرف الله ته سجده کولی ستورو تا کواکب ته سجده نه دی کول ندی هغه لار نومي الذي يخرج الخبأ اغلا چغروبا سی پټ سی ذو فی السماوات چې باز مانو کې دی ولرزه پزمکه کې یخرج المخبوء خب اپمان د مخبوء د توبری وی جس مان نوزمکه کې سیس پټ ته روګاږي اسمان کې باران او ورځي پټی دی الله راخاره کې زمکه کې رزق دی نباتات دی بوټی دی رزقونه دی خزانه دی پکې مړ دی پکې دا بل الله راخاره کې الله پویږي پرازونو د اسمان نو د زمکه والو. ابن قتيبه وی المستتر فيها خب چاغه پټ دی په دې کې الله غل راخاره کوون کې دغه ښکار کوي خبأت شیء اذا خفیتو کوي دی او سیس ته پټ کې کنه هغه ته وی خبأت شیء او فی بمانه د من دی فی السماوات من السماوات والارض یخرج الخبأ من السماوات والارض اسمان نظم کنه پټ سيزونو روباسي
رزقونه چې روباسي ابن کثیر دا قول لګړي ما جعل فيها من الارزاق دا هدهد دا خبره کی چې اسمانونو کې کوم رزقونه دی پزماکو کې دا الله روکاږي هغه اصل کې دی چنجي خوري کنه دا هدهد کلام سره بالکل مناسب دی دلته لیکلی ابن کثیر وهذا مناسب من كلام الهدهد دا د هدهد کلام سره بالکل مطابق دی وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ یوازې هغه الله پوهېږي په هغه څه باندې تاسو پټوئ او تاسو ښکاره کوئ هغه د مخلوقات په رازونو باندې پوهېږي هغه ته پته ده پټ څیزونه چې د مخلوقات نه پټ دي الله ته ښکاره دي خلک وایي د الله نه خو څه پټ نشته بیا ورته ولې علم الغیب وایي جواب دا دی د الله نه څه پټ نشته بالکل صحیح خبر ده لیکن الله په هغه څه پوهېږي چې د انسانانو نه مخلوقاتو نه پټ دي موږ په دې معنی اخلو امام بیضاوی لیکي وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ هدهد داسې دلایل پیش کړو په دې خبره چې د سجدې مستحق صرف یو الله دی یو هغه کمال قدرت هغه لري بل هغه علم تاسې لري چې هغه علم مخلوقات سره نشته نه پکار دا چې صرف الله ته سجده وکړي شي مخلوقات ته نه ابن کثیر وی هغه الله پوهېږي چې کوم بندگان پټي هغه څه چې ښکاره کوي الله په دې پوه دی کومه خبره دې ښکاره کوي کوم کار دې ښکاره کوي د سورۃ الرعد کې وی سواء منکم من سر القول ومن جهر به برابر خبر ده پتا دو کې چې خبر یو سړی پټي او ښکاره کوي الله ته یو شان دي کته ښکاره کوي کپټه دا پټو ښکاره خو مړه ته دي یو سړی دروازه روان دی پرانا کې یا د شپې پټي دون کې دی دا پټو ښکاره خو ته دي الله ته یو شان دي امام رازی بیا دلته لیکلی دي چې دې کې رد دی پاغه چا چې انور عبادت کوي ځکه چې انور خو قادر نه دی په سیز باندې چې هغه د اسمانونو د ځمکې پټ سیز روکاږي نور پسې کې دی یا نور ته دې پته وي د هغه سیزو چې کم خلکو پټ کړي دي که نه هغه سره علم نشته هغه سره تصرف هم نشته دی دا تنقید دی په هغه چا باندې چې د ستورو د کواکبو عبادت کوي ښه که د سپومې کوي که د سیاراتو کوي الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله والله دا ذات لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو سوا دغه نه بل څوک صرف هغه رب العرش چې رب د العرش دی بادشاہ دی د العرش د ډېر لوی عرش العظیم ډېر لوی اصل عرش واغه د مړه ستا به سره شي سړی که شل میله شي نو شل میله سي دا ما قبل دلیل باندې تفریع ده څنګه ته وباسي الله لا اله الا هو توحید فلولوهیت عبادت نظر نیاز منختا طواف صرف د الله د نوم کوا عبادت هر قسم د الله په نوم توحید فلولوهیت ته رب العرش العظیم توحید فی الربوبیت ته پالنا کوونکې د الله دی مور خېټه کې ساتون کې پیدا کوونکې د الله رستو په ور کوونکې غاخونه ور کوونکې الله وفات کوونکې الله بیا پاسونکې الله حساب کوونکې الله دې طرف وي دا رب دی الله لا اله الا هو تبروي الله الذي لا تصلح العباد الا له الله د ذات چې دا هغه نه علاوه د بل چا عبادت هغه صحیح نه دی هغه صحیح نه دی هغه د خاين نه چې دغه عبادت کوي لا معبود سوا هو دغه نه علاوه بل معبود نشته چې هغه پورې عبادت کوي نه تاسو له پکار چې سره بغل عبادت کوي شرک مکوي رب العرش العظیم رب دې یعنی مالک ته دا غلوی عرش د ټولو عرشونو د پاسه لوی عرش ته مړه مالک سبا عرش کو ثم الویشن الله عرش ته رسیم امام رازی کی فالمراد منه انه سبحانه لما بين افتقار السماوات والارض وما بينهما الى المدبر ذكر بعض ذلك کله چې الله مخکې ذکر وکړ چې لازمه کا اسمانو ټول هغه ته محتاج دي داغه نظام ته محتاج دي داغه د اډر نه بغیر سارکول نشي چې هغه تر سو ویلی نش پیدا چې لاړ شه نو پسې هغه ذکر کی هغه لوی سيزونه چې هغه د ما انډر کې دي انما هو ادم الاجسام فهي مخلوقه ومربوبه دلته یو وجه لګي ابن کثیر کله چې هدهد د حق بیان وکړو توحید بیان کو چې الله ته سجده پکار ده نه پدې وجه منع کړی شوی دغه د قتل نه لکه څنګه چې مسند احمد کې سنن ابو داود کې سنن ابن ماجه کې موجود دي عن ابو هريره رضی الله عنه نبی سلام منع کړی سلور سيزونه د وجلونه میږي موجنه نحلا غبین والا مچه موجنه هدهد موجنه سورد موجنه سورد معنا بیا پیدا کومه ناراضي دې سجده کول لازم دي ها امام حنیفه رحم الله امام شافعی رحم الله تواتر سره نقل دي 26 نمبر آیت د سجده دي
حکمتونه د آیت دا دی. توحید دوه قسمه دی، توحید فی الالوهیت او توحید فی الربوبیت. دا د ما قبل خبره د لپاره دویم دلیل. د ملکه تخت عظیم لیکن د الله عرش العظیم، معرفه روړه، معرفه په کمال عظمت باندې دلالت کوي. ښه نکره کې دغه کمال نشته. نبی او ته سليمان عليه السلام خو رپورټ ورته قال سليمان عليه السلام سننظر صدقتم كنت من الكاذبين. ګوره د هدهد رپورټ ته ور توحید ورته کنه ورته نبیو په خپل فوجانو دم توحید خو لیدل، مهنت کړل کنه دی کړل او چاته توحید نو سر بمګی رامګي سول نه ورزي مولیان سخینه نو او ته بده جماعت کې وي توحید خلکو دنه خي هغه خو یو تا کنه توحید بسو قسمه توحید وې ست شرک ست وي. قال سليمان السلام وتوي سننظر من بخامخا ګورو من ګورو کنه اصدقتا تاریشا ویل دي ترشتنی هم كنت من الكاذبين کنه ته دروغجنونه سپته لګي. سليمان السلام سلام د غیبو نه دلیل د سليمان السلام سره علم د غیب نو کاغه ته پته وي خود د خبره نه به تصدیق کو ابو خط لیږي. قال سليمان عليه السلام وی چاته وی هوته وی طبری لیکي سننظر من بخامخا ګورو من سوچ کو من ټیسټینګ کوستا تاجه کوم موزر پیش کړه نه حجت ته پیش کړه چې غیب هم پدې وجه طبری وی نو من ګورو سننظر صدقتا. قرطبی لیکي چې چون کې د هود په خپل علم باندې فخر کړو کنه صرح بفخر العلم في قولي احط بما لم تحط به. نه پدې وای سليمان عليه السلام وی سننظر مونږ خامخا ګورو ترڅو خبره چې مونږ خامخا ګورو پوه شوې صيغه د جمع وروړي دي زه دې ته دا وایم هغه ویلي چې ما داس ناشنا علم اصدقتا تا رښتیا ویلي دي دا راپورټ چې د کم پیش کو فیزا لیکا کلیه تو بری وی دا د ملوي خبره تا وکړه چې نورو دا وکنه د نور عبادت کې داسې تخت خزه دلته زه ګورم کنه تا چې کوم خبر وروړي ته رښتینی هم كنت من الكاذبين کنه تر دروغجن نه نشکو دا غ امام ابن جوزی لیکي هغه د دې په خبره کې شکو كنت په معنا د انت د قرطبي وی ام انت من الكاذبين کنه یتر دروغجنونه اصدقت ام كنت من الكاذبين. دلیل دی په خبره باندې امام قرطبي لیکي چې مشر د پکار دی لازم دی ان يقبل عذر رعيته چې د خپل رعایا عذر پیش کوي او بیا د غینه سزاګانې بیا لري کوي ښا په ظاهري احوالو ته وګوري کنه هغه عذر پیش کنه بیا دې سزا دې نه ورکړي. سليمان عليه السلام غل سزا ورنکړه کنه او د هود عذر په دې باندې صحیح ثابت شو هغه ومنو ځکه چې د جدوجہد په دې کې پکړ د جهاد په دې کې پکړ سليمان عليه السلام جهاد سره ډېر شو کو اوس خلکو سره عذر نشته ښا چې شرک یا غلط کار کې ول الله وی کتاب را لګلې انبیاء را لګلې دي عذرونه د خلکو ختم شي وي نه صحیح عذر چې څوک پیش کینو هغه بیا امنل پکار دي. حکمتونه پدې کې دادي چې د انبیاء او د پرختو د خبر نه علاوه نور خبرونه کې رښتیا او دروغ دواړه کې دي شي او خبر چې تا ته ورسید کنه د خبر دراتلو نه پس دغه تحقیق کول پکار دي چې رښتیا دي که دروغ دي. بل دریم حکمت دادي د یو معتمد خبره چې تعالی در کې نه هو قبول پکار دي ټیک ده لیکن د زیات اعتماد د پاره مزید کوشش پکار دی چې دا صحیح ده کنه دا نو اوس مزید سکی اذهب بکتابی هذا فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب بکتابی هذا لړ شهود هدا لړ شه بکتابی هذا فالقه الیهم داغی تو غدوا ثم تول عنهم بیا داغی نه پټړ شه فانظر انتظار کوا ما چاغي سے جواب درګئی یو ډډه تشا وګوره خط بلیږي سليمان عليه السلام د هود در خبره تصدیق د بارے خاص بخط لیږي کو سليمان عليه السلام ته علم د غیب نه خط به لګو نه پیریانو ته پته نه وا پیریانو به وی چې موږ ته پته راغنه دیس اصل اذهب بکتابی هذا نو سليمان عليه السلام یو خط لیکو سمرقندی ابن جوزی لیکي ویلی کو باغی باندې بیا مهر و لړ شه ما د خط سره فالقه الیهم داغی دو ور دوام داور کاږي کسان لا چتوي داغی دا دین دی کنه داور سواغی شابه هود لاړو نه هغه خو دیوالونو کې دنه وکنه ملکا نه دی بره او شنداونو مونته دو
هغې ځان نه جوړ کړو، نو پای کې به دې ته د انور رڼا راتله چې کله به روخوت نو دی بیا د هغې هغه ټیم پوجا وي کوو. دې ورته په هغې ورننوتې کیسه ده که نه، د سند یې نشته خو کیسه ده، کیسه دروغجنه مې اکثره. دې هلته لړه نه بلقیسو ده وه، نه د هغه خط وغورځوه هغې ته چې غاړه باندې پرېوتی دی، څوک یې خوا کې کټ کې پرېوتی دی چې پاهېدلی چاپېره څوک نه و نو دې خط اوچت کړی دی، یېرېدلی هم ده چې دا ګوره چې د اسمان نه راغلی دی. او څوک وایي چې نه هدهد یې ولیدو، هدهد یې لیدلی دی. ښه څوک وایي چې مخوږه کې خط وړی، چا یې وزره کې وړی دی، مختلف خبرې دي. وهب و ابن زید وی که نه کانت له قوة مستجدت فصدها الهدهد بجناحه، هغې په خپل وزر باندې هغه روشندان کولو کړو، هلته کې تللی دی. هغې چې پې مهر ولید، مهر پې والی شوی نو ویرېده. لکه سلیمان علیه السلام مهر په هغې باندې سټمپ پې والو. او دا د مقاتل خبرې چې مخوږه کې خط وړو که نه، هلکه نو ډاخانه یې خټونه نه شوه وړی، مخوږه کې به یې خامخا وړو، یو خط و که نه، نه هلته یې رسولی دی، د هغې په هغې څوکۍ کې دننه یې خط وړی دی، چاپېره یې خلک ولاړ دی څوکۍ دپاره که نه، خط په هغې کې پروت. قرطبي لیکلي ثم تولى عنهم، بیا ای هدهد ډډې ته شه د هغې نه، استخر فی ناحیة غیر بعید، یو ډډې ته شه او ګوره ورته هغه ځای نه اخوا شه، یو څوک چې واپس ته راځه. امام رازي وي د دې نه شاته پټ شه، وږو ته کېږي چې څه وي فانظر نو ګوره ماذا یرجعون، چې هغې څه جواب راکوي، ما له څه جواب راکوي. ته هلته کې ګوره فانظر فانتظر، انتظار کوه ګوره هغې ته چې څه وي، یو بل سره څه وي، خپلو کې څه وي، زما باره کې څه وي، جواب څه راکوي. اختصار مې ته وکړو، ټول قرطبي او نور لیکلي دي. نه دلیل دی په دې کې امام قرطبي لیکي چې مشرکان تاسو خطونه لیږلی شه دعوت دپاره چې اسلام ته راشه، اسلام قبول کې. نبي وسلم خط لیکلو کسرا ته او قیصر ته، د ایران ته نبي وسلم خط را لیږلو چې هغې باچا بیا وشلو. دا دارا دی او دغې دا د هغې نوسې و که نه، ذوالقرنین په اولاد کې و دا که نه، خسرو پرویز خط د وشلو، بیا د نبي وسلم خیرې کړی وې. دا د ایران بادشاه دا خط شلولی و، نبي وسلم وی الله دې زرې زرې که څنګه چې زما خط شلولی دی. نو بیا ورواره هغه شیروی بیا وجلو. حکمتونه په آیت کې دا چې کله یو نبي ته یو د حق داعي ده، د مشرک یا د مفسد قوم خبر ملو شي که نه، هغې له فلحال دعوت ورکول ضروري دي. دعوت کله په ژبه هم کېږي، کله په قلم باندې هم، لکه څنګه چې دي ورکړي. بادشاهانو ته خطونه لیږل پکار دي، نبي اسلام داسې کړي حدیبیې نه پس، او د جواب انتظار کول پکار دي. ښه د جواب نه مخکې هېڅ قسم ته به اقدام نه کوي. فلسفه دې زده کړه دی کې مخکې نه ځو، ښه مخکې تیار دی خو نه شو تللی، اجازت نه راکوي. آیتونه تیار دي خو سار ته به شي، ښه سار خو انشاءالله چوټي ده. وتفقد الطير، لټونو تلاش کو د مرغانو. فقال نو ویل سلیمان علیہ السلام مالیا سچل د مالا لار الهدهد، چې زه مولا چرګک نه وینم، من کان من الغائبین، کنه دې د غایبونه، لو عذبنه زبخا مخادل سزا ورکم عذابا شدید سخت سزا، او لازبنه یا بخام خالال ک مولیات ینی یا بغما تخامخ پیش کی بسلطان مبین خکار دلیل. فما کسانا غسار شهود هد غیر بعیدا لګوخو نبی راغه. فقال ویل احد بما راګر کړي ما په علم کې هغه سو لم تحد به جست علم ندی راګر کړي. وجیتو کا مارول تا من سبین د سبا خارنا بنبا یقین، یو یقینی خبر. انی وجدت امرأة، یقین ما یو خذ مندلدا، تملکهم چې پاغي بادشاہي کوي، وودیت وغیل ورکړی شوی دی من کل شین اراغه ضروری سیزو چې بادشاہ سره تعلق ساتي. ولها عرش عظیم، او داغي الوی قیمتي تخت دی. وجدتها وقومها، ما مندل دغه وقام داغي یسجدون للشمس، چنور ته سجده کول من دون الله سوا د الله نه. وزین لهم الشیطان، او ډولې کړي دي هغې د شیطان اعمالهم دغې شرکي عملونه. فصدهم نه دي منع کړي دي عن السبیل توحید د لارې نه. فهم لا یهتدون، هغې نه دي په نیغه لار روان. الله یسجدو، شیطان منع کړي دي د دینا چې سجده نه خاص کوي لله الذي هغه الله لا یخرج الخبأ، چې روباسي هغه پټ څیزونه فی السماوات والارض، په اسمان نو ځمکه کې. ویعلم یوازې هغه ښه پوهېږي ما تخفون، په هغه څه چې تاسو یې پټوئ، ما تعلنون، په هغه څه چې تاسو ښکاره کوئ.
الله الله د ذات لا اله الا هو نشته لایق د عبادت سوا دغه نه بل څوک رب العرش العظیم مالک د ډېر لوی عرش دی قال سليمان علیہ السلام وتو سننظر مخامخ ګورو صدقت آیت رښتیا وې ام كنت من الكاذبین کنیت د دروغجنو نه اذهب بکتابی هذا دما دا خط وسا فالقه الیهم نداغی دو غرزوا ثم تولى عنهم بیا داغی نه ډډه تشا فانظر نو انتظار کوم بعد يرجعون چغی سے جواب درکې سبحانك اللهم